ایټر لګېدلې دی ور پکې بلیږي او ته ولاړې او ته سجده کې نو آیا ستاسو والسلام ځان ته ایټر لګو نو بیا خو دا ټول خلک چې کوم دی په شړ اخته څنګه په دې مسجدونو کې ایټرې لګېدلې خلک به د خپلې ګرمېږي یو کس ماته وی په تاسو کې او د ور عبادت کوونکي په هغو کې څه فرق دی یو سړی د ور چې عبادت کوي که نه مخې ته ور یې هغه د سجده لګی ځان په مسله پوهه کوي ګرځ نه چې مفتي صاحب یاد کوي چې مفتي صاحب ویلی چې بھائی ایټر ته مونځ نه کېږي زه دا نه یم ایټر لګېدلی دی ور پکې بلیږي او ته ولاړې او ته سجده کې نو آیا ستا مونځ کېږي که نه کېږي بالکل کېږي ټیک ده ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان ته ایټر لګو نو بیا خو دا ټول خلک چې کوم دی په شړ اخته دي نه ځینې خبرې داسې دا د وخت د ضرورت سره اوس په مسجد کې یخني ده او ایټر لګېدلی مسجد خو ښکلی ګرم دی خلک په سهولت دي راځي نو ټیک ته بھائی جایز دی لہذا ایټر ته مونځ کول دا مونږ چې کوم دی آتش پرست نه یو او نه زمونږ نیت دا دی چې مونږ چا ته سجده کوو دی اور ته سجده کوو که ته وی چې یاره آتش پرست هم مخې ته اوري د هغه نیت دا دی چې دا اور زما چې کوم دی معبود دی او زمونږ نیت دا نه دی بیا خو ته داسې وکړه دا دیوالونه هم لرې کا دا پیلرې هم لرې کا ځکه چې بت پرست چې کله سجده کوي نو کاڼي ته نه کوي بھائی بت پرست چا ته کوي کاڼي ته کوي که نه کاڼي بت جوړ شوي خلک چې وایي مړه سم د غالګي بوت دی د غالګي بوت تاسو لیدلی که نه هغه یې مات کړی دی هغه ډیزاین یې ولا خراب کړی نو بس دا کم چې بت ته سجده کوي خو کاڼي ته کوي که نه نو د هغه نیت دا دی چې دا زما معبود دی او زه چې دیوال ته کوم نو دیوال ته زه سجده نه کوم زه چا ته کومه زه الله ته کومه زه الحمدلله توحید پرست یم زه د خپل رب چې کوم دی د عبادت قایل